حکومت دا مطالبه وکړه چې تاسو دا اعلان چې دا موږ ته په تنخواګانو کې راکړئ. سوات منګوري پریس کلب مخې ته سرکاري ملازمینو د خپلو مطالبو په حق کې احتجاجي مظاهره. ملازمینو چارکولو روپۍ 1500 نه کم کړي دي او 1.6 روپو ته راوستلي. ملازمین وایي که د چارکولو بجټ سیوا نه کړی شي نو احتجاج لپاره به پېښور ته ځو. جی بالکل دی وخت کې چې دی نو د آل سوات سرکاري ملازمین د خپلو مطالباتو دپاره احتجاجي مظاهره کړې. نن د دفترونه چې دی نو د هړتال کړی دی او د سوات پریس کلب مخې ته دوی ولاړ دي د حکومت نه غوښتنې کوي. د آل سوات کلرک اسوسییشن مشر دی وخت کې موږ سره ولاړ دی دنه پوښتنه کوو چې ولې نن دوی په احتجاج مجبور دي راوتې دي دوی مطالبات څه دي څه وایي څه مطالبات دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ستاسو درونو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې زموږ د ټوټه پوټه خبرې چې د تاسو هر اختیار ته خپلو دغه ټي وي ګانو په ذریعه باندې رسوئ. زمونږ د پاکستان جوړېدو نه واله تر دې وخته پورې موږ ته به چارکور او فایلوډ الاونس ملوېدل په ملکنډ ډیویژن کې. په هغې کې به موږ د ملکنډ ډیویژن کې ډېره زیاته یخني د هغه یخنۍ د شدت کمولو دپاره به موږ دا چارکول او فایلوډ الاونس چې و هغه به موږ استعمالول. نو د 2-3 کالو نه هغې کې انتهایي ناقص میټیریل به استعمالېدل. موږ د حکومت دا مطالبه وکړه چې تاسو دا الاونس چې دا موږ ته په تنخواګانو کې راکوئ. نو حکومت زموږ خبره ومنله هغه موږ ته الاونس ته بدلې کړې خو بهرحال هغې 55 روپۍ ورځ موږ ته مقرر کړه. نور کله به موږ ته 50,000 55,000 60,000 روپو پورې میلاوېدي. اوس د هغې نه 55 روپۍ ورځ نه 6,000 روپۍ جوړېږي. نو دا زموږ سره انتهایي زیاتی دی. موږ د حکومت ته دا غوښتنه کوو دا مطالبه کوو چې موږ ته دا کم از کم 500 روپۍ پر ډے کې دا 2.5 میاشتې 4.5 میاشتې موږ ته میلاوېدي. نو انشاءالله سرکاري ملازمین به په دې باندې خوشحاله او د هغوی هغه مسله چې کومه ده به انشاءالله حل شي. څه وایي چې احتجاج ستاسو مطالبه ونه منله شوه بیا به وړاندې څه کوئ؟ که چېرې حکومت یو وخت زموږ دا مطالبه منظوره نه کړه نو انشاءالله موږ به په ټول ملکنډ ډیویژن کې به هم احتجاج کوو او دغه احتجاج به موږ په ټولو صوبې ته بیا وسه کوو. د وزیر اعلی هاوس مخې ته د اسمبلی مخې ته به بیا انشاءالله موږ درنه کوو او دا درنه به زموږ دغې پورې جاري سو پورې زموږ دا الاونس چې د 55 روپۍ ورځ نه 500 روپو ته رسېدلی نه وي. ټیک ده. د دغه سرکاري ملازمینو وینا دا ده چې دلته یخ دی موسم یخ دی او هر کال دوی ته چې نو تودېدو دپاره سکرو هغه د هغې په مد کې پیسې میلاوي دي ولې دې حکومت هغه کمې کړي څه دي چې هغه ډېرې کمې شوي دي. نو ځکه دوی په احتجاج مجبور دي چې حکومت ته هغه فنډ ته ریلیز کړي. جی دا خو موږ د وزیر اعلی د راسه مجبور شو ځکه چې دا وزیر اعلی د سوات سړی دی په دې ځای کې وړوکی لو شو دته د یخ پته ده د انګریزانو د وخت نه موږ ته دا چارکول لاوړو دا به موږ ته میلاوېدل. موږ خپلو بچو له جامې واغستې کله به یو شپه روڼ کړه خو لکه دې ته به ناست وو. اوس د هغې نه شل دومره جمع دی دا یې 55 روپو راکوز کړو او دې وایي پیسې نشته. د سنیټر دپاره د کال دپاره د هغه د فیملي دپاره چکر دپاره 8,25,000 روپۍ د بیل پاس کو او موږ ملازمینو زموږ 500 روپۍ حق هغوی 55 روپو ته راکوز کو. زموږ 165 ورځې وي هغه 170 ورځو ته راکوز کړي. نو موږ ورته د دې پروګرام په وساطت سره وایو چې وزیر اعلی صاحب ته خو موږ د غریبو خلکو لېږلی تا له خو دا احساس پکار دی د چارکول صرف په ملکنډ ډیویژن کې وو دا اوس یې پېښور ته هم میلاوټ کړل بنو ته هم دوی دا خبره کوي چې د پېښور او د دې جمع یو شان دی. زه دا خبره کوم یو خو د فضلي حکیم صاحب ته یم چې ګوته د علاقې ام پی ای موږ منتخب کړی دا مسله زموږ حل کړه. ګوره موږ به د خلاف ذکر وځو چې زموږ نه د درخواست اخیسته چې دا خبره به زه حل کړم. دا خو زموږ خبر نه موږ څه غواړو نو موږ وایو زموږ نه کټ کوو هغه زموږ حق دی. موږ له نور څه مه راکوو خو چې موږ ته حکومت د هغه انګریزانو د وخت نه دا یې لاوړ دي 5 کیلو د ورځې نو دا 55 روپو ته راکوز کړي. ډېره مهرباني. زه محمد رازق د WCC صدر او د آل ګورنر امپلایز کوارډینیشن کونسل اډیشنل جنرال سکرټري خبرې کوم که زموږ مطالبات حل نه شو د چارکولو ځکه چې د 1942 نه موږ ته زموږ د حق میلاویږي دوی زموږ حق موږ له اوس نه راکوي. زموږ د بلدیاتو ملازمینو صرف دا یو الاونس دی زموږ نور الاونسونه نشته ادام زموږ نه دوی کټ کوي. نو موږ ورته خواست کوو دا وشي که ویې نه منل هفتنې به صبر بیا به لا عمل جوړو بیا به پېښور ته ځو د وزیر اعلی د کور مخې ته به کینو د پارلیمنت هاوس مخې ته کینو د ملکنډ ډیویژن چې څومره ملازمین دي هلته به موږ راځو او دوی خلاف به موږ بوکر تاریخ کیمپ هلته لګوو پراته به وي.